بله خبره رایاده شوه. یو سړی او ښځې ته به یې په کټ کې متیازې کولې. نو ښځه ورته وایي چې بیړه دې غرقه شه نو زه به هره ورځ دا ستا توشکونه وینځمه. ویلې ښځې څه وکړم؟ شیطان په خوب کې راشي راته وایي چې په لوړه ناست دي متیازې راپرېږده. بس چې زه راپرېږدمه متیازې ختم شي چې ویښ شم په توشک مې کړي. نو څه وکړم؟ ښځې ورته ویل بس خبره خلاصه شوه. شیطان خو ابوالجن دی، د ټولو پیریانو پلار دی، لوی دولتمند سړی دی. مونږ خو د غریبۍ د وجې تباه شو. بېګا لکه راغی ورته وایه چې خدا که ټکی متیازې وکړم چې څو پورې دې سره کړي. د شپې چې په خوب کې ورته شیطان راغی چې هلکه په کټ کې په لوړه ناست دی او راپرېږده متیازې. دی ویل خدای راستي که ټکی وکړم. ویل ولې؟ ویل ماله سراک غریب یم. ویل راځه. بس یو کور ته یې بوتلی دی او په دیوال یې اړولی دی. ورته ویل دا د خزانه پرته ده، څادر پرې راډک. بس پخوا خو به دا نغدې روپۍ وي. بس څادر کې دومره پنډوکې را تړلی دی. اوس چې په دیوال راخیږي د کور مالک پرې راویښ شو. چې راویښ شو چې هله غل دی. اوس دی شیطان ته وایي څه وکړم؟ ویل لاس راکړه. شیطان چې وله لاس ورکړو بیا ترې لاس خطا شو. چې بیا وله شیطان لاس ورکړو لاندې نه د کور والاو د خپو نه ونیو چې غل مې ټینګ کړو. شیطان ورته ویل هلکه په بل څه نه خلاصېږي. شیطان پاس راښکو او کور والا لاندې راښکو. ویل په بل څه نه خلاصېږي، غول پې وکړه. چې ډر شو ښځې ورته ویل پاسه کور دی وران شه، نور کله به دې متیازې کولې، نن دې پې غول هم وکړه. تاسو هغه یئ. ما په خبره پوه شوئ؟ دغسې څه شی په خوب کې وګورئ نو سهار له چې دی د جبرائیل علیه السلام په تمه یئ چې بېګا مې خوب لیدلی دی چې دا جبرائیل به کله راځي. دې وجې نه عزیزانو لږ سوچ وکړه، ټرای پې وکړه. بزرګ ته وایي چې ما ته داسې شی وښایه چې زه د دریاب د پاسه ګرځم. هغه ویل بچیا دا خو اسانه خبره، ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې ته ورورسې نو غږ مه کوه او مه د بل چا نوم اله، خو چې ور ټوپ کې دریاب ته نو زما نامه واله. بس اوبو د پاسه به ګرځي. به دی ورغلی دی، د پیر حکم و چې ورغلی دی چې غاړې ته ورسېدلی ور ټوپ کړي. چې ټوپ کړي دي چې اوبو نیولی دی، څه وخت کې د پیر نامه تېره شو، یا الله یا الله یا الله یا الله. خو چې یا الله یې کړي دي اوبو ورته ځمکه شوې ده او دی د اوبو د پاسه ګرځي. ښه ګرځېدلی دی. پیر صاحب ته بیا راغی، څنګه چلو شو هلکه؟ وی جي یو غلطي رانه وشوه. وی څه؟ وی تا راته وایي چې په دریاب کې ټوپ کې نو زما نامه واله، او زه چې اوبو ګیر کړم نو ته رانه هیر شوې او الله ته مې چغې کړې. وی چې الله ته دې چغې کړې دغه وخت کې ستا په زړه کې بل څوک و؟ ویل نه. ویل زه دې پړه کې ومه؟ ویل نه. ویل ښځه دې پړه کې وه؟ ویل نه. ویل بچي دې پړه کې وو؟ ویل نه. وروڼه دې پړه کې وو؟ ویل نه. څوک دې پړه کې وو؟ بغیر د الله نه مې دغه وخت کې بله بروسه نه وه چې ما به بل څوک بچ کړي. نو اوبه راته تخت شوه، زه پې وګرځېدم. ویل بچی او بو د پاسه مغه څوک ګرځېدی شي چې د زړه نه یې ښځه بال بچ پیر ملا وغیره هر څه وځي او خدای په زړه کې راشي په بو د پاسه ګرځي. زما په خبره پوهېږئ؟ بله خبره